د خیبر پښتونخوا د میانو د پیداوار زیاتولو سرکاري ادارې چارواکي وایي چې د میانو پیداوار زیاتولو او د روزګار په شرکت کې د اضافي په خاطر دوی د میانو پالونکو ته تربیه ورکوي او د سره د کبانو پالونکو ته تربیه ورکوي او د سره د کبانو پالونکو ته 50% خرچه هم د پالنې لپاره ورکوي. دا په پیښور کې د میانو د پیداوار زیاتولو سرکاري محکمه یا فشریز ډایریکټوریټ دی چرته چې د کبانو بچ پیدا کیږي او هغه بیا د غټول لپاره ډیمونو ته وړل کیږي او یا پالونکو ته ورکول کیږي چې هغه د کاروبار لپاره غټ کړي. د فشریز محکمې چارواکي وایي چې په خوراک کې د زیاتوالي وروسته کاروبار ته ترقی ورکولو په خاطر دوی پالونکو ته دغه بچ ورکوي خو د هغې نه وړاندې ورته تربیه هم ورکوي چې ورته ښایي تالو به څنګه جوړیږي کم قسم اوبه او خوراکونه به کارول کیږي. په دې تالورو کې راهو مورې ټراوټ سواتی میان ماشیر تلافش د سلور میانو ترڅنګ نور قسمونه پیدا کیږي او هغه بیا د ځانګړي گاډو یا فش کیریر د لارې ډیمونو قدرتي تالاونو او پالونکو ته رسول کیږي. د محکمې چارواکي وایي کو څوک د میانو ساتل غواړي نو د هغې 50% پورې خرڅ ورسره حکومت مني چې مقصد یې د میانو پیداوار زیاتول او معاش ته وده ورکول دي. د څېړونکو د وینا تر مخه په دې فارم کې تر 15 لکو پورې د میانو بیلو قسمونو بچ پیدا کیږي او په دې کې تر ټولو نه زیات ګټور میان ټروټ دي. خدا په یخ اوبو کې ساتل کیږي. عالم خان شرپو دلبر نیوز 400